د حکومت د طرفه چې کم 15000 روپۍ ورکړل کېږي نو دا به هر یو کس ته ملاویږي. کوم کسان ته چې د حکومت د طرفه امداد نه ملاویږي اګه د بېنظیر روپۍ دی یا نور روپۍ او تاسو ته د حکومت د طرفه نه ملاویږي نو تاسو ته به دغه 15000 روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي کم چې وزیر اعظم د رمضان ریلیف پیکیج د پاره اعلان کړی دی. خو که تاسو د بېنظیري کفالت پروګرام کې رجسټریشن رجسټریشن یې کړی او تاسو سکور د 32 نه به کمی یا تاسو په جانچ پړتال کې نو تاسو ته به دا 15000 روپۍ چې دی دا به تاسو ته ملاویږي. که تاسو رجسټریشن کړی او تاسو سکور د 32 نه به کمی نو تاسو ته به دغه 15000 روپۍ چې دي دا به تاسو ته ملاویږي. خو ځینې کسان ته میسیجونه راغلي دي هغه وایي چې موږ به خپلې روپۍ څنګه رالو. د دې لپاره به موږ ایزي پیسه اکاونټ چې دی دا به کولاوو یا د کم بینکونو دغه چې راغلی دی نو موږ به د هغې بینکونو اکاونټ کولاوو نو موږ ته به دا روپۍ ملاویږي. نو دا روپۍ چې دي دا ستاسو د شناختي کارت په نمبر باندې ستاسو چې کوم شناختي کارت دی په دې ډیټا کې چې دی ستاسو دغه روپۍ چې دي دا پرتې دي. د هغې لپاره به تاسو ځان له اکاونټ چې دی دا به کولاوئ لکه ایزي پیسه اکاونټ کولاو کړئ نو دغه روپۍ چې دي ستاسو هغه اکاونټ ته چې دی دا به لاړ شي. خو تاسو کوشش وکړئ چې د خپلې روپۍ وس راوکاږئ. کومو کسانو ته چې میسیج راغلی هغه دې لاړ شي او خپلې روپۍ چې دی دا دې راوکاږي. که نه د روژې نه وروسته به دا روپۍ واپس کېږي او تاسو ته بیا دا روپۍ چې دي دا به نه میلاویږي. نو لاړ شي او خپلې روپۍ وس راوکاږئ. که دغه 15000 روپۍ تاسو راوینستې او د روژې میاشت چې دا تېره شوه نو دغه روپۍ چې دي دا به حکومت ته واپس کېږي او تاسو ته بیا نه میلاویږي.